د مصالح پښتنه مرګري کړی دا چې نن سبا آنلاین گیمونه دي خاص کر د فری فایر او پبجی دې متعلق راته حکم بیان کړ چې شرعي حکم څه دی ګوره زه ته همداسې خبره وکم گیمونه ما هم د وړکتوب نه خوښو او ما هم د وړکتوب نه گیمونه وکول خو بعضې خبرې داسې وي زما عزتمندو چې موږ ته پته ولګېږي بیا په کار ده چې غونه ځان وساتو اوس په نږدې وخت خبره ته کوم تقریبا داسې 2 هفتې مخکې خبره یا 1 نیم هفته مخکې خبره ته کوم 1 نیم هفته مخکې په پبجي گیم کې قل هو الله احد صورت باقاعده غونډ صورت په یو ځای کې لیکلی شوی نور ما ته پته نشته چې پوره ویډیو مې هم نه کتله چې څه و خو هغه قل هو الله احد صورت مکمل په گیم کې لیکلی و دا زموږ د قرآن بېزتي ده او د مسلمان دپاره یقین وکړه ډېره د شرم او د افسوس خبره ده چې په یو ځای کې د دین بېزتی کېږي او زه بیا هم پسې نه خطه وم والا چې زه خو پې عادت شوی یم پرې خوا یې نه شم دومره مونږ بې غیرته شوي یو چې زمونږ د دین استهزا وې څوک کوي زمونږ د دین پورې خندا کوي او زه چې کنده بیا هم لګیا وم ګیمونه وکړم دغه شان په دغه ګیمونو کې بعضې ځایونو کې بوتانو ته سجدې کولې او بوتانو ته باقاعده هندوانو غوندې ټیټېدل وي فیسبوک باندې خو بعضې علما فرمایي چې یاره کافر کېږي باندې خو صحیح فتوا ده چې کافر کېږي خو نه خو دغه عمل ټیک عمل نه دی غلط عمل دی او چا کوم علما فرمایي چې کافر کېږي هم دې وجې نه فرمایي چې دا خلک ترې نه منع شي نو بس زما عزتمندو په ما باندې دلته مسله بیانول دي عمل کول هر چا خپل کار دی مې ته مسله بیان کړله چې د مسلمان دومره کمزور ایمان چې بیخي کمزور ایمان وي بیا د خپل دین بېزتی نشي برداشت کولی چې زموږ دین څوک بېزتی وکړي نو په دې کې زموږ دین او زموږ قرآن توهین او بېزتی روان دی او په مازه مازه باندې ګوره یهود څه شی کېدی سره یاد وساته یهود او نصاراو دور درېږي هغه ډېر اوږد پلانینګ کوي ای دې ورځې سوچ نه کوي چې یوه ورځ کې سوچ وکړي هغه سوچ د 200 کالو کوي یا اول نه سوچ کړی وي نو اوس یې ګوره شی شروع کړی دی موږ په وړاندې باندې قرآن بېزتی پکې کېږي او زه بیا هم گیم کوم او زه گیم نه پرېږدم یخته پته ولګېده چې ورګه یو شی خو مې ورته پکې وکړلو یو شی خو یې برداشت کړلو اب مزه مزه هغه شی زیاتی اخره کې را روان نسل ودا سری چا بالکل سره ودا پروام نه وي کې دې شي نعوذ بالله من ذلک الله پاک موږ حفاظت وکي داسې حال وراشي چې قران پروت دی پاسه په خېګو تو بیا سره هم لږ هغه راسي دمره اخره کې غرق شو نو لہذا زه ته خالي خبره کوم چې دا شی خطرناک شی دی را روان نسل لپاره خطرناک شی دنه توبه او استغفار باندې